أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن د فروری 18 تاریخ ته او په 8 فروری 2024 باندې په پاکستان کې عام انتخابات شیو. په دې انتخاباتو کې کم خلق چې د امیدوارانو او کم چې د امیدوارانو سپورټرانو هغه دانستا یا نادانستا یعنی د قستا یا په ناپوهۍ باندې بعضې داسې کارونه کړي دي چې هغه د شریعت په نگاه کې په منکراتو کې راځي، په ګناه کې راځي او منکرات خپل اثر لري. دا داسې منکرات دي چې د دې اثر په دنیا او په آخرت کې ښکاره کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د قرآن مطابق لازمي دي. او یو خبره چې موږ ته مخکنو خلقو ښوولې ده هغه دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه قول دی چې حاسبو قبل ان تحاسبو، تاسو ځان سره په خپل حساب کوئ د دې نه مخکې چې ستاسو سره خدای پاک حساب وکړي. او بیا یو بله مقوله ده من حاسب نفسه فی الدنیا، چا چې د ځان سره په دنیا کې حساب وکړو لم یحاسبه الله یوم القیامه، د قیامت د حساب نه بخلاشي. نو دا زمونږ د خیرخواهۍ په بنیاد باندې یو ذمہداري ده چې په تیر الیکشن کې د کومو منکراتو ارتکاب موږ کړی دی، یعنې کوم ګناهونه او غلطۍ زموږ نه شوي دي د ووټر په حیثیت سره یا د امیدوار په حیثیت سره، چې د هغې بېلاک احتساب وکړو او د هغې د ډیلیټ کولو یعنې د هغې نه د توبې ایستلو اهتمام وکړو او آینده د نه کولو اراده وکړو. ادروایز چې الله زموږ سره بیا حساب کوي هغه به ډېر ګران شي. نو ړومبنۍ خبره چې په دې سلسله کې موږ ټولو کړې ده، په دې کې سره او سپین نشته، هغه دی الزام تراشي، په بل باندې الزام لګول. ځکه بغیر د دې نه ووټ ګټل ګران او د ووټ د ګټلو دپاره الزام لګول ضروري و. نو موږ په خپل مخالف باندې یو طرف ته دا الزام لګاو چې دا د یهودو ایجنټ دی، نو هغه په موږ دا الزام لګاو چې دا د انډیا کارنده دی، نو موږ پې دا الزام لګاو چې د قادیانانو سره تعلق دی، نو هغه جواباً دا الزام لګاو چې دا د کشمیر خرڅونکی دی. گویا کې د دې الزاماتو بوچاړ د ټولو طرفونو نه و. نو د دې سلسله کې دا خبره یقیني ده چې ټولو امیدوارانو الا ماشاء الله او ټولو سپورټرانو او ټولو ووټرانو د دې منکر ارتکاب کړی دی او د دې منکر د ارتکاب اثر څه دی، د دې نتایج به څه. نو د مسند د ابو داود یو حدیث دی چې چا یو مسلمان طرف ته د داسې خبرې نسبت وکړو جو اس میں نہیں ہے، یو مسلمان کې یو شی نشته لکه هغه یهودي ایجنټ نه دی او ته ورته په کلکه یهودي ایجنټ وای، او یا هغه قادیانانو والا نه دی او ته ورته قادیانی وای، او یا هغه کشمیر خرڅ کړی نه دی ته یې کشمیري خرڅ کړی دی. نو چا چې چاته داسې الزام منصوب کو چې هغه په هغه کې نه و، نو الله تعالی به په دوزخ کې په څه کې دی ساتي؟ جهنم کې پیپ، جهنم کا خون، جهنم کې میل کچیل میں رکھے گا. الله تعالی به د جهنم په نو کې، په وینو کې، په زو کې او د هغې په ګن کې او د هغې په خیرو کې ساتي ترسو پورې جب تک وہ اپنی جرم کی سزا بھگت نہ لے، ترسو پورې چې د خپل جرم سزا د نه یې بوګتاو کړي. زما خپل خیال دا دی چې موږ ټولو دا ګناه کړی دی، د مخالف نه د ووټ اغستو دپاره د الزام تراشۍ ارتکاب تقریبا ټولو کړی دی او د دې ډیره سخته سزا ده.
د دې سزا نه د ځان بچ کولو دپاره زمونږ کوشش پکار دا دی چې موږ د دې اعتراف وکړو، موږ په دې باندې الله طرف ته متوجه شو او د آینده د نه کولو اراده وکړو. دویم نمبر ګناه چې دی هغه ضروري چې موږ ګڼو په خپل انتخابي عمل کې هغه دا چې د مخالفې پارټۍ ملګري د هغه نه راوشو کو او د هغې دپاره موږ داسې سازش او چغلي وکړو چې هغه د هغې خپل امیدوار نه بد دغه شي، بدګمانه شي او د هغې په منځ کې ریب پیدا شي او موږ د هغې په بنیاد باندې زموږ ډله مضبوطه شي. دا یو داسې ټیکنیک دی چې دا تقریبا موږ ټول کوو، خو د دې اثر چې دی دې ته وایي چغل خوري یا دې ته وایي نمیمه، یعنې د بل ملګري کمول، د هغو په اپس کې دغه پیدا کول، د تفریقې پیدا کول، د یو بل نه بدګماني پیدا کول چې په څه طریقه هغې د سپورټرانو تعداد کم شي او دا موږ طرف ته راواوړي، دې ته چغلخوري وایي. نو که دا موږ په دې الیکشن کې کړي او اکثر کسان په دې کې انوال وي، نو د دې اثر چې دی د آخرت په لحاظ سره او د دنیا په لحاظ سره یو خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې که خراب سړی نه پیژنې نو زه راته ښیم شرار عباد الله المشاؤون بالنمیمه والمفرقون بین الاحبه. د الله په بندیانو کې خراب بندیان هغه دي چې هغه چغلی کوي، وړي راوړي کوي او د خپلو ملګرو د آپس کې ورانه راولي. المفرقون بین الاحبه، د یو بل نه خفه کوي، د یو بل نه کوي. د هغې دپاره زموږ سره کوم سوشل میډیا چې ده په دې باندې یو سړي خلاف پروپیګنډه کول یو ډېر آسان کار و او د دې موږ دا د مسند احمد حدیث دی چې څوک دا چل کوي دا خلق د الله په نسبت باندې د الله په بندګانو کې شرار عباد الله خراب خلق دی. او بیا کیټاګاریکل سټیټمنټ دی د مسلم شریف یو حدیث دی لا يدخل الجنة قطات، کم سړي چې چغلي کړي دی به جنت ته نه ځي. نو کیدای شي چې د دې الله دې نه کړي چې د دې انتخابي مهم په وجه باندې موږ د جنت نه محرومه شو او دا به ډېر غټ لاسي. نو که موږ د چغلۍ ارتکاب کړی نو چې موږ د هغې وس مداوه وکړو او کوشش وکړو چې هغه ګناه موږ ته معاف شي، ادروایز د دې سزا ډېره ګرانه ده. بل یو دریم نمبر ګناه چې په دې الیکشن کې موږ کړی دی او موږ دا ضروري ګڼو هغه دا چې مخالف سپک کو. د الیکشن د ګټلو یا د خلقو په نظر کې د عزتمند راتلو دوه لارې وي. یو دا چې موږ پازیټیو مثبت پرفارمنس وکړو، خپله کارکردګي وښو، د خلقو په نظر کې موږ ښه ثابت شو. او دا خو یو ګران کارونو آسان کار دا دی چې د بل تحقیر وکړو، بل سپک کو، د بل د سپکولو دپاره مختلف الزامات ولګو، پلانې پکې لا چا راوستی، پلانې څه شی دی، مړه پلانې خو پکې اډو څوک حسابوي نه، ده ته وګوره، د شکل ته وګوره، د خاندان ته وګوره، د ډلې پرې ته وګوره، د سره خو هېڅوک هم نشته، سپک سپور سړی دی. دا الفاظ موږ د هغه په باره کې وایو. د دې دپاره چې دی ښکته شي نو زه به اټومیټیکلی اوچت شم. دې ته تحقیر کرنا وي، دې ته طعنه دی نه وي. او چې کم خلق د دې کې انوالي د دې د اثر نه به ځان خبر کو. یو خدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو لیس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذی، د چا چې خوله سپکوي دا مؤمن نه دی. نو د مؤمن د کټګرۍ نه پې موږ وځو. او دویم یو حدیث دی چې کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاه مسلم، د یو مسلمان دپاره بس دا ګناه پوره دی چې د خپل مسلمان ورور تحقیر وکي، هغه سپک کی. نو گویا کې نورو ګناهونو ته د ضرورت نشته، بس تا د ورکېدو دپاره دا ګناه پوره دی. او دا ګناه په الیکشن کې موږ ټولو کړی دی، د بل تحقیر کول، بل سپکول، ځکه بغیر د دې نه موږ اوچتېدی نه شو. زموږ دا خیال و چې موږ به هلو اوچتېږو چې بل سپک شي، او د هغې دپاره د دې عظیم ګناه ارتکاب اکثرو خلقو کړی دی. نو چونکې الله رسول ویلی دی چې که دا کار ته کوې نو نورو ګناهونو ته د ضرورت نشته. نو موږ له پکار دی چې د ریمیډي په طور باندې څنګه چې موږ د خپل موبایل نه غلط میسیجز ډیلیټ کوو، داسې دا د خپل عمل نه ډیلیټ کو. د ډیلیټ کولو دا طریقه ده چې موږ د اړه د اخلاصه توبه وباسو، د هغې کنسرن سړي نه معافي وغواړو، د هغه سره څه ښه وکړو چې هغه موږ د اړه د اخلاصه معاف کړي او په آینده زمانه کې د نه کولو اراده وکړو. یو بل ګناه چې په دې الیکشن کې موږ اکثرو کړی دی هغه د جوټ ویل، دروغ ویل. د دروغ جن وی د خدای دشمن دی، دا به پښتو کې وایو. قرآن کې آیات ته چې لعنت الله علی الکاذبین، څوک چې دروغ وي په ده د الله لعنتي ان دی د خدای د رحمت نه لري. بل حدیث ته چې تاسو د
دغه نه د ګناه د دروغو نه ځان بچ کئ، ځکه یهدي الی الفجور چې کله ته دروغ وایې نو بیا به ګناهونه کې، او ګناهونه چې دي یهدي الی النار ابه دې اور ته دننه کوي. نو گویا کې دروغ چې دی یو پروسس دی. نو په دې الیکشن کې که موږ دروغ ویلی او یقینا چې موږ کمزور یو د الیکشن ګټلو دپاره او د بل د خرابولو دپاره دروغ ویل موږ ته ډېر څه ګناه نه ښکارېدو. نو دا یو داسې سټپ موږ اخیستی دی چې دا به موږ په فاجرانو کې شامل کي او د فاجرانو ځای جهنمي. نو د دې باندې به سوچ وکړو که موږ کوم ځای دروغ ویلي دا ګناه چې دی چې دا موږ د دې ارتکاب د الیکشن په دوران کې کړی دی، په کار ده چې دا موږ ډیلیټ کړو او د الله نه معافي وغواړو او آینده د نه کولو اراده وکړو. یو بل ګناه چې د الیکشن یو انټیګرل پارټ دی، یو خصوصي ایسای ده، یو اهم ایسای ده، هغه دا ده چې موږ خلقو ته داسې خبرې وکړو چې موږ کولی نه شو او موږ وایو چې موږ به یې نه کوو، خو موږ وایو چې زه مړه خو عوام دي، امیان دي، غویان دي، موږ چې وتار سو ویندي به سره ډقئ. لکه موږ ورته وایو تاسو له به 1 لاک نوکرۍ درکو او موږ ښه پوهېږو چې موږ نوکرۍ ورکولی نه شو. موږ وایو چې هر سړي له به تنخوا ډبل کو. موږ ښه پوهېږو چې په دې اقتصادي حالت کې دا کار زموږ دپاره ممکن نه دی. اوس هم IMF په موږ باندې لوړ نیولی دی او موږ ته وایي چې شا به یې سم شی تیل نور هم ګران کوي. نو دا کار زموږ د کولو نه دی. او موږ ویلو چې موږ به دوره خلقو له نوکرۍ ورکو، دا موږ کولی نه شو، خو موږ وایو موږ به دوره خلقو له کورونه جوړو او موږ یې کولی نه شو. موږ یې وایو دا دومره خطرناک خبره ده که دا په موږ کې هرې ډلې کړي. نو الله موږ ته وایي لما تقولون ما لا تفعلون، تاسو هغه خبره ولې وایئ چې کولی نه شئ. په دې ځای باندې الله بس کړی وی نو بیا هم اسانه وه، خو الله پې ورپسې وایي کبره مقتا عند الله. الله د غضب د بړکاولو دپاره بس دا خبره پوره ده چې الله ته غوسه کې ځان ته نو دا وایه. نو ته ویلی شي چې موږ په خپلو تقریرونو کې که دا خبره کړي نو هم نے الله کی غضب کو بړکایا ہے، او د الله د غضب د بړکاولو د هغې د مړه کولو دپاره تطفئ غضب الرب یو صدقه ورکول دي، یو توبه ایستل دي، یو الله ته جړل دي. ځکه چې الله په خپله ویلي کبره مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، کوی نه او کولی نه شئ او ښه پوهېږئ چې مړه د کېدو کار خو نه دی، خو پرېږده خلک وپې دغه کړو. د دې وجې نه الله وایي چې کوم سړی مشري نو د یو حدیث مفهوم دی چې الله دا سړی داسې بدي شي چې لا ينظرهم الله، خدای به ورته رحمت په نظر نه ګوري، لا یکلمهم، خدای به ورسره خبرې نه کوي، ولا یزکیهم، څښا په څښا به مري، چرته به یې پاک نه کي، ولهم عذاب علیم، دله به خدای پاک عذاب علیم ورکوي، دردونکي عذاب ورکوي. دا چاله ملک کذاب چې کوم سړی بادشاهي او مشري او دروغ وایي، خپل قوم سره د دروغو وعدې کوي، د دروغو خبرې کوي. چونکې دا خبرې موږ هم کړي دي او دا اکثر موږ کوو، ځکه الیکشن بغیر د دې نه ګټل نشي. نو دا یو دومره غټ ګناه دی چې الله وایي زه به راته